دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملوانے مونږ کور کې راغلی دي دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساڑے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه د خر زامن خان خو به هغې ته وی پخوا چې لس کسه به په درستخان کې ناسته او لس به پاڅېده نن خان په بازار ته راوځي د پردي دوکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله یې ورکړي او داسې به ګوري او چې په لاره رواني که نه داسې به ګوري هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني دی ته تللی ومه دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه د لاډ میکالې انګریزي چې اے بی سی ڈی وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چړی مړی دی دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوئ چڼي مڼي د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼي مڼي لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼی مڼی وایي که نه وایي اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انچھا جی انچھا کہ میری اتنی ٹویٹ نہیں ہو جاتی اس نے تیاری گئی لگے 50 کاله کې ستاسو اصلاح نه شوه ستاسو تجربه نه شوه همغه چل دی وایي جتو دی کھوتی اتھے اڑکھلوتی وایي ټول وایي جتو دی کھوتی اتھے اڑکھلوتی و چې د کوم ځای خره وه ملته ودرېږي نو که بل څه شته هر یو به راپاسي زما ورونو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل دا پرون هم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران داسې رواني خدایم بنیاد وباسه چرته د سړي زامن هم شي که نه چرته به سړي هم شي که نه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغې کې به بیا جاړئ وایي ځمکې کلنګ د زورور دی ځمکې کلنګ د زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه پرې کړې ځمکې کلنګ د زورور دی
ځوانان خوندي کړي رالیږي تش پالنګونه زمکې لږ حل به راته وایې زمکې لږ حل به راته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه ما 3 مړي لیدلي دي 3 مړي 2 مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تابل را پاسي او ما ته راغاړي وځي یو مړی مې 18 ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو او کلي ته یې وړو ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ ویل نه جي ته غږ مه کوه زم لاړم ورپسې چې د قبر ړومبۍ تخته یې را لرې کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره لړمان ترې راووتل او دومره ویښته وپې او داسې غرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسول زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنوري 4 ملوانو باندې کار نه کېږي او بیا دا ملوانې چې دا تا ورسره ټول کال ښه روزګار یې او ته مړ شې ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي وبه وایي او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله BA پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکار و که نه و پکار چې چاله قرآن ورځي چاله حدیث ورځي چپ شو کړکړو چاله قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېدی شي نن چا چې د انګریز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګریز نه وي اب نشي ودرېدی مسلمان به نشي ودرېدی دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی که زما په واک وی او چا زما منلی تھرو آؤٹ ملک به بایکاټ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو یو طالب به په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنند د چا د لاسه غرق نه دي ژوندي دي انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی و نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ یې خپې نه راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته ووایي چې سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه به لا مزې کوه